السلام علیکم ملګرو. موجوده حکومت سخت زیاتې ګورې شروع کړی دی ځکه چې شیخ رشید غریب بې ګناه انسان یم ګیر که صرف لږ شانته کې شراب به ورسره و یو څو ټوپکې به ورسره وي نو دا خو وروره د وزیرانو د مینېګانو امپیګانو دا خو د هغو خپله نشه ده. دا څه بده خبره خو نه ده خو لکه دا چې په دې شي نه ونیو دا زیاتې دی. خیر دی که پې غریب سړی نیسي خو بار کیف د ټولو نه غټ زیاتې دا دی چې د بچو په وړاندې بېعزته کړی. تاسو راشئ شیخ رشید وایي د بچو په وړاندې چې دی زما بېعزتي کړی ده. دا ویډیو کلیپ ته سره لږ وګورئ. ګورئ शेख साहब ये बताएंगे किसने गिरफ्तार किया आपको? दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और ملګرو دا راته ووایه چې د شیخ صاحب بچي په کونه راوړل که څنګه بېادبي دی ما پې ډېر معذرت سره ده واده نه دی کړی او دی وایي زما بچي ووهل. راځئ مزید یې مخکې م لږ ګورئ. शेख साहब ये बताएंगे किसने गिरफ्तार किया आपको? दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ ज्यादती की है. हाँ जी अच्छा नहीं बैठ सफर हो एक भी यार जुल्म किया नहीं थे यार. इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है आप ऐसे नहीं करें. इन्होंने बदमाशी की है. 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है. मेरे घर की तलाशी दी है और कोर्ट का ऑर्डर भी है. कोर्ट के ऑर्डर ये सारे बदमाश हैं. ये घर में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के. इन्होंने दरवाजे तोड़े बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में. د شیخ رشید صاحب د بچو سیم غټ زیاتې کړی دی ځکه چې پته نشته شوی خو لا نه دي خو له پولیس بیا ووهل. قدرتي کار دی د دې پولیس په دې اتکړۍ کې د پولیس په دې سپېړه کې یو داسې پاور دی چې دا دغسې د شرابو په نشه کې لت پت نیولی دی خو د مخې سره ترې هغه نشه وتښتېده. بیا طارق جمیل صاحب جوړ شي د یوسف جان لالا خبره. مونږ اوس په دا پوه نه شو چې د ده دا بچي لکه د چرګې په کم اړخ راوړله. واده د ده نشته دی خو بس الله پاک دی پولیس له یو پاور ورکړی دی. والله شیخ صاحب نه بچي چې دی نو ناواده کړی و بیا ترې نه بچي وشول هغه مخکې هغې م ووخل او دی م بېعزته که. ډېر د افسوس مقام د شیخ صاحب څه زیاتې شوی دی د دې دی ورته پوره انصاف میلو شي. ښه په پښتونخوا کې دماکي کېږي پروا نشته که د شیخ صاحب نه څپېړه ووته نو د پښتونخوا هم داسې بې غیرته خلک شته دی په پښتونخوا کې چې به هم اوس په دې خفه وي چې د سره ظلم وشو. حالانکې بچي یې شته دی نو بچي یې ولو ووال.